إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو 1443 کال چې د انګریزي کال 2021 ده د محرم میاشت شروع ده. نن دریم تاریخ ده. تاسو ټول مسلمانانو اوریدونکو کتونکو ته پته ده چې په دې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم المسی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی او دا یاد وساتئ چې د دې شهادت د دوی د شهادت د دې میاشت سره او د دې د عظمت سره د دې د حرمت سره هیڅ تعلق نشته. ازمکو آسمانونه چې کله نه الله پیدا کړی دي، قرآن کې الله تبارک وتعالی سورې توبه کې فرمایي چې کله نه ازمکو آسمانونه الله پیدا کړي، الله دې میاشتو څلورو ته حرمت احترام ورکړی چې هغه میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعین کړي دي. اوله میاشت ذی قعده، ذی الحجه، محرم او رجب، دا څلور میاشتې د حرمت دي. یهودیانو هم د دې میاشتو عزت احترام ساته. نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغی تپوس یې وکړو چې دا یهود ولې روژه نیسي؟ نو صحابه وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی موسی علیه السلام ته د قوم فرعون نه الله نجات ورکړی، په دې وجه باندې دا خلک روژه نیسي. الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل نحن احق بموسی، منګه د موسی علیه السلام سره زیات موافقت لرو او موسی علیه السلام زما علاتی ورور دی. نو په دې وجه باندې زبا کاینده الله ما ته ژوند راکړ، نهم د محرم او لسم د محرم د روژې به نیسم. نو یقینا دا میاشت د محرم عزتمنده میاشت ده، لیکن په دې عزتمنده میاشت کې چې د عزت په میاشتو کې کافرو به یو بل ته کنځلې نه کولې، قتلونه به نه کول، خون خرابي به نه کولې، جنگونه به نه کول او د یو بل سره به اختلافات نه کول، د سر دشمن ته به هم ځای ورکو. لیکن د بدقسمتۍ نه په دې عزت میاشت کې، د دې عزت په میاشت کې، محترمه میاشت کې، معظمه میاشت کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پاکو شاګردانو باندې تبرع کیږي. هغه صحابي زنن شروع د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه کومه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص شاګرد دی. د امت هغه اول انسان دی چې د امت آغاز د نه شروع کیږي، ورنه مخکې امت زیرو دی. د امت اکائی یو د امت اول انسان د امت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. د نبوت محل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه پوره ده، مگر د یوې خښتې کمایو هغه خښته هغه ځایما الله د نبوت محل پوره کړ. حدیث کې راځي. او د امت د محل اوله خښته هغه ابوبکر صدیق ده. د نبوت د محل آخره خښته محمد کریم صلی الله علیه وسلم ده. او الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي صرف واحد یو صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې دته الله تبارک وتعالی صحابي ویلي دي په قرآن کې. نو ټول ته اصحاب مطلقاً الله فرمایلی، لیکن الله دته صحابي لفظ شروع د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نشوي دی. آغاز د امت هم ابوبکر دی او آغاز د صحابیت هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شروع دی. هغه کم ځای ده داسې چې الله تبارک وتعالی ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړی نه دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم سره لکه د سوري په شان ته یو ځای او سوري په شان ته
الله تبارک وتعالى قرآن کې فرمایي صراط الذین انعمت علیهم د صحابو د صفت مبارک قرآن د الله ډک دی د صحابو د عظمت او د احترام نه، لیکن الله تبارک وتعالى فرمایي صراط الذین انعمت علیهم دا غي تشریح په بل ځای کې کوي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. عام روایات د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک بخاری مسلم کې ډېر زیات دي، لیکن زه هغه روایات ته نظم کافر ابو جهل هغه هم دا غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر دواړه یو ځای نه وي، دواړه جدا شي. دی وخت کې کافر دا غواړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کړي، لیکن الله تبارک وتعالى قبرونه ور سره یو ځای کړل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورځ د مسجد نبوي نه راووته، فرمایلی چې زو ابوبکر با زو ابوبکر با یو زو ابوبکر با خرو زو ابوبکر با چې کوم دی نو هر مطلب دا چې په هر مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نام اخیستله. سفر هجرت کې تاسو اندازه ولګوئ چې نبی صلی الله علیه وسلم سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په خپل بستر باندې سملو او وی فرمایل چې علی زموږ سره ملاقات به په مدینه کې کیږي، یقین ورته ورک، لیکن ابوبکر صدیق ته دا یقین نشته، دا ګارانټي ورته نشته چې ابوبکر صدیق زموږ سره ملاقات په مدینه کې یا زموږ سره ملاقات به چرته کیږي، کېدای شي چې ابوبکر شهید شي. یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالى ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت په موقع باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړ. دارنګه الله تبارک وتعالى ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ډیر اوچت مقام ورکړی دی، ډیر لوی مقام د امت سر د سر. که ابوبکر صدیق نوی سر نوی د انسان اډړ او هغه لاندې بدن د انسان هغه سم نه دی، چې سر نوی انسان مړ کیږي، او چې سر وي نو انسان د هغې سره کخپې نه وي بل څه نه وي انسان ژوندی وي. دارنګه امت ته دلاسا چې ورکړې ده هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورکړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې ټولو خلکو ژړل، بخاری کې راځي فاطمه الزهرا ژړلې، صحابه دیوالونو سره لګېدلي او ژړلې، لیکن واحد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې یو عظیم شخصیت دی چې خطبه ته لاړه، منبر ته وخته او منبر باندې خطبه شروع کړله، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نو تاسو اندازه ولګوئ چې دومره یو عظیم شخصیت. دیو جنا دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نمبر پہلا نمبر دی. اکثر داخل ہوئی دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر منگویو نا، بلکہ دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر اول دی. داغوی مقام اوچت دی. امت کې د ټول امت اجماع ده په دې خبره باندې کې افضل الناس افضل الخلائق بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دومره الله هغه ته مقام ورکړی دی او دومره الله تبارک وتعالى هغه ته یعنی عظمت او احترام. نبی صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې عباس او علی نږدې ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بیا د بیماری په حالت کې عباس او علی دواړه خواته ولاړ دي. نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې راځي ما سره لاړ شي او د مانځه وخت دی ابوبکر پسې دواړه ودرول. دی وجنه چې وروسته څوک دا انکارونه کوي چې علی رضی الله تعالی عنہ خو مونږ نه کړی ابوبکر پسې، نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې دا دواړه راوستل وی درول. او مطلب یې څه دی؟ مطلب دا دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې راځي چې هغه وروسته کېده. نبی رسول الله ورته فرمایل چې علی مکانک په خپل ځای باندې ودرېږه، زتا د